د نړۍ په شان پاکستان خاصه توګه کورما ضلع کې د نوي سازونو راتلو سره روایتي سازونه یا خطر کې دي او یا یې استعمال ډیر کم شوی دی. د کورمي ضلع د سرني استاد شیر علي سرنی 500 کالو راهیسې غږوي، کوم چې کورما ضلع کې یوازینی د سرني استاد پاتې شوی دی او صرف په کورما کې نه بلکې خیبر پښتونخوا او پاکستان کې یو ځانګړی مقام لري. شیر علي استاد صرف د خوشحالو په موقعو سرنای نه دی غږولی بلکې هغه سکیورټي فورسز کې هم خپلې ذمهوارۍ ترسره کړي دي. هغه وایي چې سکیورټي فورسز کې ذمهوارۍ ترسره کولو په وخت مختلفو مقابلو ګټلو وروستو برطانیه ته هم سلیکشن شوی وو. دا خو چې موږ د ځنه زه ملیشي کې وم که نه، بیا زه د ځنه موږ ډي کې وو، هغه بیا زه بلیاسور ته واستولم، هلته مقابلې وې، د هغې کې بیا مو یوه پښتو سندره وغږوله، یوه اردو. هغه چې کومې سندرې نه زه سلیکټ شوی وم چې هغه پښتو سندره چې کومه وه هغه دا په ورو ورو کې د قدمونه لیلا دا به زه وغږوم درته. بیا مو پاکستانی گانا ورته وغږوله، نه پاکستانی بیا ملتی ہے زندگی محبت کبھی کبھی که نه، دا مو بیا وغږوله که نه، بیا دا به زه ته وغږوم. د کورمي ضلع نامتو د سرني استاد شیر علي وایي چې ما هم لویو استادانو سره شاګردي کړي او 500 کالو راهیسې سرنی غږوم. مو استاد و درب خان نومېدلو، ما پلار نه نه کوزده، ما هغه نه زده کړل، هغه ډېر خوږ غږول. ما چې اول زده وه که نه، هغه به ته وغږوم. کورما ضلع کې فنکاران خو ډیر دي، خو مشهور او د موسیقۍ استادان یا وفات شوي یا څوک ترې فایده نه اخلي. همدغه وجه ده چې موسیقۍ کې هغه زور سور او طریقې ختمیږي.